ګورو چې مونږ سره د وخت کې فرست کال به د چا وي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. جی خورې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ بھائی زه ګلاله خبرې کوم چاته دینا. جی خورې څه به ویل غواړئ؟ بھائی بس تاسو پروګرام موږ اورو او موږ د ناس ډېر زیات په شوق باندې اورو او ډېر خپل پروګرام دی او زما فورم ورته ناسي زما مونږ ډېر زیات په شوق سره اورو او بس ډېر زیات لکه موږ ډېر څه زده کړل کنه ډېر خپل پروګرام دی او الله دې بھائی تاسو سم ډېر زیات ژوند درکړي. الله هم خوشاله کړي جی. مهرباني جی ولې نه دعا به خامخا کوو. الله سم مکوا او بس زه به څو یم خو تاسو پروګرام موږ ته ډېر زیات ښه لګېږي ډېر زیات. الله دې ستاسو قدر وکړي جی. ستاسو شکر ګزار یو. ډېره مننه. امین بھیا. الله تاسو ډېر ژوند درکړي او بس تاسو د الله کریم نه خرابوي. مهرباني جی مهرباني. ډېره مننه جی. الله حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ شاعران خبرې کوم چاته دی نه؟ جی شاعران صاحب مونږ تاسو ته هر کله وایو. ډېره مننه. ساده باد او بریالي ساده بالکل بیان دی او ډېر زبردست. ډېره مننه جی. موږ ټول مسلمانان د پدې باندې عمل توفیق راکړي. امین امین. او بل خبره پکې دا کو دغه یو سوال ما مخکې کړو خو باندې برابر کې څو نو دا لکه دې د اسلام آباد په لاس کې نه الته صبرانه مونږ چې مرحبا خجی ښه نو څو سره جماعت ډېر آیا دې چې جمع ولاړه نو بیا به څنګه طریقه کوي؟ یو بنده مسافر وي خو چې کم ځای ته لاړه الته جماعت کې جمع سره مونځ کوي نو بیا به د هغې ځای امام چې څو رکعته کوي مقیم نو هغه سره به مسافر پوره مونځ کوي. هغه سره یعنی امام سره په جمع چې ودرېږي نو دی به د امام تابع وي دی به امام پسې پوره مونځ کوي. او که ځان له یو بنده سفرانه مونځ کوي نو بیا به قصر وي 4 رکعتي فرض مونځ دا به 2 رکعته شي. الله پاک دې هغوی له خیر ورکړي ان شاء الله جی. دعا وکړو. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام کوم جی. مننه جی. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ محمد بشیر خبرې کوم چا سړی دی جی. رو را څه به ویل غواړئ؟ زه تاسو ته کوم صاحب یو تاسو خدا کوم چې سرپور سر د همیشه لپاره مو کیږي لا مو کیږي او کنه دا د نارینو خبره کوي که د زنانو خبره کوي؟ دا نارینه همیشه لپاره که یو وخت وي سرتور سر مونځ دا مکروه وي او نو دا نی پکار داسې مونځ چې هغه مکروه وي نو بنده الله رضا کوي که ناراضه کوي. سرتور سر نی پکار. دیم سال مې دا دی چې جنت کې الله په فضل سره انسانان داخل شي جنت کې د کوم بیګانې وفات شوي د دنیا نه د دې نکاح به څوک کوي؟ کومې بیبیانې چې وفات شوي دي نو دا به په جنت کې د دې بنده دپاره همداسې برقرار په نکاح کې وي او هلته نکاح دوباره تړلو ضرورت بني. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مولانا؟ خیر دی جی. خورې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ رقیه خبرې کوم چې خبرې جی. خورې څه به ویل غواړئ؟ تاسو موږ هغه یوټیوب باندې سرچینګ کوو تاسو هغه پروګرامونه نه راځي. ښه جی ښه. تاسو یوټیوب باندې څه سرچ کړي دي؟ مفتی سلیمان شاه. ورسره دین او دنیا ولیکئ. دین او دنیا ورسره ولیکلو مفتی سلیمان شاه ورسره ولیکل نه راځي ورته. ښه نو بیا په اردو کې ولیکئ که نه. دین او دنیا یو خو په انګلیش کې تاسو لیکئ د اردو په حروفو کې ولیکئ نو خامخا به راته راشي. اردو کې به ولیکئ. ٹھیک شو جی. ډېره مننه جی. السلام علیکم. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ نورداد جی. نورداد روډ څه به ویل غواړئ؟ تاسو سره زما دوا سلام دی. الله هم خوشحاله کا. وعلیکم السلام. په دوا کې مې یاد ساته ان شاء الله جی ضرور. او څنګه یو مکان هغه چې ما سره ملو شوی تاسو؟ بالکل تاسو سره بازار کې ملو شوی مو ته ډېر خوشحاله وي. الله دې خوشحاله کړه. ډېره مهرباني. ان شاء الله ان شاء الله قدرمن شي په الله ګران شي. ډېره مننه.
تاسو دعا سلام ټول ته رسیدل الله پاک د خاد آباد لرا ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کم زینا خانولی خبرې کوم دی باز نه جی خانولی صاحب تاسو خو صحت هم خره شکر دې الله الحمد مهرباني جی جناب سبا ویل غواړي جنازه کې اکثر پیزار سره سره ولاړی نه مې چیرې دا حقیقت نه دا مکروه کار دی پیزار سره جنازه کیږي کسو کوي خو په شرط د دې چې دا پیزار پاکي خو بیا هم دا کار غلط دی دا مونږ مکروه لري د جنازه او په کار د چې الله ته بنده ودرېږي د جنازې مونږ کوي دا الله ته سفارش کول دي د مړي نه چې سفارش سو کوي نو بیا د پورا په طریقه په آدابو کې ودرېږي پیزار دیو باسي یو منټ ته پاره خانولی صاحب نور که پزړه سوینو بالکل ویل شي ان شاء الله الله دې د خیر او برکت درکې ګور چې موږ سره په لاین سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیریت تی جی څوک خبرې کوي د کم زینا خیریت تی جی مننه خاور منیر خان خبره کوم جی رو رسب ویل غواړي ما مرګري ته هغه کې په سر تور سره باندې کټو دی کنه جی دې بارے کوم یو کس وی موږ په سر تور سره ځای نه راټول ولې نه پاتره او هغه وی ته په سر تور سره ودلې نو مې سوال نه پاتره سرتور سر سوال قبلیږي نه دا د زنانو هم غلطه طریقه ده چې اکثر خیره کوي نو سرتور کی او خیره شروع کی او یا نارینه سرتور سر نو دا ټیک کار نه دی او الله پاک په دې نه خوشاليږي چې څوک سرتور سر ګرځي د دعا د قبلېدو لپاره سرتورول نه دی پکار الله پاک ته زاری مینت او جړه فریاد کول پکاري دعا بیا قبلېږي او جی ٹھیک شو جی مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه خیر دی رو رسو خبر کې د کم زینا زه عارف خبر کوم فقیرآباد مالوکینا جی رو را عارف صاحب مونږ تاسو ته هر کله وایو ډیره مهرباني مفتی صاحب الله خوشاله کا مفتی صاحب تاسو نه مې تاسو کولو خجی وایا ډیر خلک دا قربانې راډو کې خرڅې کنا او نو ما دې دا خرصول څنګه دي دا قربانې د ساروي چې کم اډو کې کور کې پاتې شي نو اغا یو وخت جمع شي نو بیا د خلک خرڅي نو د قربانې د ساروي اډو کې خو خامخا ضایع کیږي نو که خرڅم کړل نو دغه پیسې په خپل استعمال کې مراولې دا بچا غریبانو له صدقه ورکوي خیرات کوي با ډیره مهرباني مننه جی جزاک الله السلام علیکم جی اردن کو د قربانې د ساروي د اډو کو حواله سره کوم خبره او شوله نو د دې واقع چې تاسو ډیر خیال اوساته د ساروي د اډو کې دا خو بیا ځای کې خلک غورځي نو د غرزولو په ځای کې یو اړخ ته جمع شو او بیا چې ته کباړ والا کوڅه کې واړه ګرځي دوی رااله لو دي د نه په پیسو واغستل تاسو په خرج کړل نو دغه اډو کې که تاسو خرج کړل نو لا پیسې په خپل تاسو د پاره استعمال جایز بنوي دا به تاسو چې غریبانو له دغه پیسې صدقه کوي خیرات کوي او دغه پیسې به په خپل استعمال دا به ناجایزي بل یو سوال دا راځي د زنانو د ستر او د پردې حواله سره ډیر دا اکثر کورونو کې کیږي زنانه په زنانه ناستی پردی نارینه خو نه وي یا کزوی دی یا خاوند دی نو دام نه وي منس کې نو زنانه د سر لوپټا د ګرمه په وجه د سر وخت په پټ کی او نو ټول بدن کم ځای چې پټول پکاري هغه نه پټي او د زنانو دا خیالي چې غنی دا وخته دا سره پټول پکار دی نو دا لوپټه دی لپاره خو نه چې تیرې ځان راتاو کې نو دا زنانو غلط سوچ دی غلطه نظریه ده د زنانو د پاره لوپټه د دې په غرض وی چې د سر وخته او ورسره د ځان نه بیراتو کې مکمل بزان پټ کی البته یو زنانه بالکل تنها دا په کمره کې आवाज ده اوس د دې ګرمي کیږي نو کدی
ځان پکې ته مخامخ کو لپټه یو شی به لزان اخوا کړه بالکل په کمره کې هیڅ حکم نشته نو بیا به جایز وي د زنانه لپاره خو په کور کې غني زنانې نو زنانه به د خپل بدن او د خپل ستر به خیال ساتي د کور د نورو زنانو نه بم ځان پټ ساتي زما دا مطلب نه چې غني کپڑے بنل لرکي بلکې کپڑے بم یو د کپړو د پاسه لپټه بم وي څنګه چې د پردو نارینو نه د خپل سر او د خپل عورت کوم چې لپټه باندې پټيږي دغه ځای پردوس خلکو نه ساتي داسې به لپټه کور کې د نورو زنانو مخکم اچي لپټه باندې پورته کوي دا کار او دا عمل دا غلط دی نه ځان ساتل پکار دی اکثر زنانې تنور ته ودرېږي کله لوخ وینځلو ته کینی کله اوړاغږي دوی دا لوپټې داسې کی چې تنها وي نو بیا خو خیر دی خو کنه کور کې چې ته یور وسره ولاړی اندرور وسره ولاړی یا خور او مور وسره ولاړی نو پیغله زنانا یا د دې نه چې یعنی بالغ د بلوغ نه پس چې کوم زنانم وي نو دوی به د ستر او د پردې باقاعده خیال ساتي دا به پکې نوي چې یاره خیر دی دا خو ښځې په ښځې یو ښځې په ښځې به د خاص اندامونو خیال ساتي او یو بل نه ستر په ښځو باندې لازم دی وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای خیریت تی جی څوک خبرې کوي شاباش خبرې کوم دي او سوال جواب نکوم جی سوال اوکے جواب به زه درکم دا ډیر تصدیق والا خبرات دي کنه جی دي اکثر کور کې یا نا وخت سره پاتې د شپږ وکړتاني ها په بیٹک کې جمو او دا چې ما خام کې روټه خوري ما پتن یو رکعت کوم پلان کې دا چې موږ بدري دي چې خلک اکثر په کور کې یا تصدیق والا خبرات په وخت کې لګېدلي د مخبل وخت لګېدلي او دي وسیدي نو اکثر چې نو جمع په کور کې کوي یو ټیم نه لګا چې جماعت بدرو دی نو چې اکثر ما پتن کې ماجیګر کې مخروز دی او د پروګرام څو خاطی و او دی یو کس په بسنا ساتي په کم شپږ جمع و دی لکه کم شي جماعت کور کې بجمو مې چې دې کم خلک چې عادت جوړ کړي وي خیر د کده جمعات جمع لاړم شي راځي سار شي کور بجمو کړو دا حرام او ناجیز عمل دی روټین چې جوړ کړي روزانه هم داسې کوي او کله کله بنده د خوب په وجه ټول او د پاتې شي لکه د سار مونځ لا نو جمع ټیم ته شوی دی نو دوی بیا مو چې مونځ خو جمع نه د جمعات لاړه دلته چې جمع کو نو بیا کور د عذر په وجه په جمع مونځ کوي نو دغه جایز دی لکه مانه چې د ډیو نو چې اکثر ابل ما مخبرو کې د ماجیګر کې دا څه بتاسو چې ابل رزم لیدلی دینه به مخ او بیا بم اوینه کم خلک چې د عادت او د روټین مطابق دا څه کوي نو دا حرام او ناجیز عمل کوي او کم خلک چې د عذر په وجه یعنی مثال په تور باران دی یا د سار مول لپاسه د نا وخت رجمی شوی دی نکور کې دورونه یوځای شي یا درې رونو په جمع باندې منځو کې دا بجیز وي خو روټین من جوړي چې راځي روټه بو خرموز بزان لپجمو کو دا بناجیز عمل وي او بل دي دا تاسو د وظایف پرته و چې زمونږ د خپل نظر لکه حفاظت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم چې څوک ډیر وای او بیا چې زنانه مخې لراشي نو سترګې ښکته کوي نو د دوی به الله حفاظت کوي امين ډیر مننه جی قدرمن شه په الله ګران شه وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ولي څنګه بالکل خیریت ته جناب تاسو څوک خبرې کوي د کم زینا یا سنجان خبرې کومه به ایثار جی رو رسب ویل غواړي یره چې موږ دا معلومات څو چې د ثواب دوران کې هر ثواب دی کنه جی او مې چې تر دوري دا خطر دی کو نه دا احرام په حالت کې د احرام پابندي دا چې دی با ګندل شوی جامې نه چي او دی په پسر باندې ټوپه نه پسرای سر به نه پټای نو دا د احرام پابندي دا مونږ چې کومه مسله وکړه نو نام د خپل وطن کړی دا ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام زه فاروق د مردون خبر کوم خجی رو رسب ویل غواړي دا مسله چې خلک قرباني کوي کنه او الله سره چې هغه به هغه اختفري دي دا به څه ټیم کې به والا کې اختر مون نه بعد قرباني دا د قرباني نه بعد سمدستي او بل مسله دا داخله کې اختر ملي ویل چې خلک ساروي اخلي او دې کې ګرمه ټیم هم راشو دا مونږ ته قضا شي دي څه وجه دا خو وجه خو ماته نه معلومه چې د دې څه وجه خو ګناه کوي بس
ډیر مننه جی کال کولو یو بنده ساروي پسې ګرځیده میله کې نو ډیر مصروفه شو د مونږ ټیم پر راغی نو د دې سو وجره چې د نماز قضا شنو وجه معلومه ده خدا کار د ګناه دی. السلام علیکم. جی تاسو خپل ریډیو आवाज لګ میوټ کې جی سو خبرې کوي. हेलो वालेकुम अस्सलाम पकी जान तमो बंदे खैर दे जस्ता सो आवाज औरम मुफ्ती शेर څنګه اخی बिल्कुल खैरियत जी मेहरबानी सब ویل غواړي جی من پر خپل چاردام باندې لګ شکی مکنه ها نو زما شب غونټه کې دی وایم بیماری مې ده خو هم دې وهم دې نو دا زه چې په لاس باندې د درې ځلو پر واچوم نو زه زما د لاس ټول نه دی لوي شوی بعضې ټیم کې پیدا شپږ ځله واچوم بعضې ټیم کې پیدا زیات واچوم. تاسو به یو کار وکې چې کله چاردام کې او کم اندام دی او وینځه درې ځله نو د دې نه پس کړل راځي چې دا لون نه نو خیر دی چې لون نه می وینځه دوباره نو که اوچ پاتې شنو په مونږ کوا او ټیک شو. بالکل الله دې د خیر درکړي. لام بزان باندې سم یو شپږ پنځه باټي وبروغ 10 کیلو یا 10 سیره یا منو بزنه ګومو دا خلک کوي چې دا ګناه ده او دوه کېنټې مې وخت پیټي یو نیمه یا دوه تیریږي نو دا بندیان وایي چې دا ستاسو د شک مسله ده نو په دې زیاتو اوبو استعمال ګناهګار نه خو د شک مسلې حل وګوره وظیفه شروع کا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم د هر مانځنه وروسته یویش ځله وایا شک به خدای روکي. صحیح ده ډیره مننه. بل خبره ده کنه جی دا غزو په درې دې نشم لمه دا کونډې ډېرې خوږېږي ډېرې زیاتې که نه او نو بعضې وخت کې زه دا اودس هم په ولاړې کوم چې نشم کېناستې خامخا باتمون خو په دې ځای دی چې کېنو بیا دواړه لاسه لګې نو بیا خو ښه کار نه دی ښه نو د دې څنګه حساب کتاب دی تاسو خپل تسلی کوئ تاسو ته تکلیف نو خپل تسلی کوئ چې پس دې اړه مطمئن شي پاغي باندې بجیز وستا لپاره ٹھیک شو ډیر مننه امين قدرمن شي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جناب سو خبرې کوي د کم زینا سجاد خبرې کوم چې د پلان غونا یو تاسو کوم جی بالکل دا سفرانی موږ خبره کوم چې زموږ یو کسان مرګري نو ما هغه ته وی چې تاسو لکه فرض په چوک صفات بنیم کوي کنه جی او سنت مټول کوي نو هغه ماته وی چې نه کته میو کني خو سنت بنه کوي ما ته چې نه کدونه ټیم وی چې ډرایور ساته انتظار کولی شي نو سنت کولی شي کنه نه نو بیا به سنت نه کوي. تاسو راته وضاحت وکړئ چې واقعي سنت پکې بالکل نشته کنه تاسو چې کوم خبره دغه دوست کړی دا نو تاسو ټیک ویل دی او دغه دوست د خطا دی. حاجی صاحب مهرباني سفرانه کې مسله زده کې سفرانه کې فرض نیم وسلور رکعاته او چې د سنت او ټیم او وخت وی نو سنت به پوره کې او که بالکل د تګاړي 15 دن نه چې راکمي نو دا بنده مسافری او چې 15 ورځې پوره شو یا ته زیات شو نو دا مقیم شي بیا او جی او دا یو بل تاسو دویم نمبر دا کوم کنه جی لکه سفرانه کې دا 48 کیلو 55 کیلومتر دا څونه دی دا 78 کیلومتر دی دوه کم 80 کیلومتر دی 78 سړي دی تاسو چې دا کور سړي اوږي کنه جی په اراده نو دغه اخلاق کې مثلا ګنټه ما پس د ماسپخین مونږ راغلی نو بد دا تاسو سفرانه شو دا بنده چې مسافر یعنی د کور نه اوته نو د سفر شروع شو خو چې د خپل علاقې تاڼه او د خپل علاقې حدود کراس کې یعنی بار اوته نو دا بنده دغه ځای نه بیا سفرانه مونږ شروع کی خلکو په کلی کې وی د کور او خپل کله ستمه د بد دغه مسافر نه دی به پوره کوي چې کله د کلی په حدودو کې دن نه حاجی ها مهرباني ډیر مننه جی کال کولو الله خوشاله کا. وعلیکم السلام. تاسو چې کله مسائل تپوس کوي نو لګ مختصر او د یو او د دوه مسلو تپوس کوي نو دا بخوي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سو خبر کوي د کم زینا
نیک محمد خبرې کومه د منظري بابا نه. جی سب ویل غواړئ؟ پر موږ ستاسو پروګرامونه اورو او ستاسو شکریا ادا کوو. قدرمن شي جی په الله ګران شي. چې خلکو ته خوږې خبرې د دین خبرې کوي او الله تعالی دې توفیق درکړي او الله دې موږ له عمل کول توفیق راکړي. امين. د لپاره او تاسو دعا د لپاره درخواست ده. الله دې در لډیر لوی خیر او برکت درکړي په الله ګران شي. جزاک الله خیر. مهرباني جی مهرباني کال کولو. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي؟ ستاسو خورې دا आवाज انتهایی زیات کټ کیږي زه په پوهیږم نه. جی بشک زما خور یې سبب ویل غواړي. جی ها ها اوس په ما باندې جرګه وشي که نه نو एकदम هغه خلک لاړ شي که نه زما پلار زما مور ډېر په ټینشن کې که نه زموږ د فیملي نه ټولې زما همزولې لاړې زما نوم هېڅوک هم په خوله نه اخلي که نه نو خیر د مولانا صاحب مخکې تاسو زما دپاره یو وظیفه ماته ښولې وه هغسې ما کړې وه لکه ما په جرګه راغلې وه که نه یقیني ساتئ ستاسو زموږ په زړه کې ډېر ښه دی ځکه موږ په تا باندې تا موږ دپاره هغه وظیفه وښوله او تا موږ دپاره دوه وکړه رشته په هغه رشته راغله خو زما پلار خوښه نه وه که نه لږ هغو خلکو سره موږ لاندې پیدا شوي وه صاحب خیر دی تاسو موږ دپاره دعاګانې کوئ په منځ کې او لږ وظیفه راته وښایئ چې موږ خپله وظیفه کوو. ٹھیک دی جی تاسو ریډیو وره زه تاسو ته مسلې جواب کوم. تاسو چې ګوره د رشتې مسلې نو دومره اوږدې قصې ته چې هغې کې دومره تفصیل وي هغې ته به زما په خیال چې ضرورت نه وي. ما ته بس په دوه ټکو کې تاسو دام ویلی شئ چې یاره د رشتې مسله ده او بیا که تفسیر کې وی مخکې د وظیفه را کړې ده بیا راکړه نو اسانه به ما ته اورېدو کې به پریشانه کېږم نه اوږدو خبرو ته مې زړه تنګېږي. مهرباني وکړئ دغه خبره باندې عمل وکړئ. وظیفه دا ده چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر د هر مونځ نه پس 3 ځله وایې. زما یقین دی چې الله پاک بس تاسو په حال رحم کوي او د سهار مونځ نه پس سورت رحمان یو ځل وایې. السلام علیکم. خیر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ تاسو جی دا आवाज یو ځل سلو راتلو نو ما و نه ریدل تاسو یو ځل بیا ووایئ. زه وایم تاسو ما ته خپل اډرس راکړه چې زه تاسو سره لږ میلاو شم میلاوېدل غواړم. تاسو به جناب د کوم ځای نه راځئ ملاقات؟ رضاړو کې تاسو د مردان روډ باندې د مسلم سکول به لیدلي وي د دې نه لږ مخکې وګورئ نو د کویټه چای پراټه یو هوټل دی دغه هوټل خواله راشي بلکې دغه هوټل والا نه تاسو که زما نوم که تا ته یادي نو دا زما نوم ورته وایي د مولانا صاحب کور کوم ځای دی نو زمونږ کور به راته همدغه خلک وښایي چې دا مخامخ کور دی دغه دی نو بیا به راته ووایي. مننه چې کال کولو په الله ګران شي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی زه اقبال خبرې کوم د اقبال پورې. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ جی دا خبره کوم چې یو زموږ د تربوري ښځې له طلاق ورکړی دی ښه او هغې 4 میاشتې امید بغیره ښه خلک وایي چې دوباره دا نکاح کېږي او که نه. طلاق یې څو الفاظ ورکړي؟ 3 طلاق یې ویلي دي. زمونږ د ټولو اوریدونکو ذهن کې داري چې کله د زنانه د ماشوم د پیدایش امید وي نو که دې وخت کې خاوند غوسه شو طلاق یې ورکړ نو طلاق نه کېږي نو دا خبره غلطه ده. ښځه چې په هر حالت کې وي او خاوند ورته 3 طلاق ورکړل او خاوند منکر نه دی نو بس دا 3 طلاق شوي دي او په هر حالت کې د ښځې د خاوند د طرف نه ښځې ته طلاق کېږي. دې خلک وایي چې امید بغیره وي نو نه کېږي. نو هغه خلک غلط وي ما تاسو ته ووایي چې زه وایم چې کېږي.
ډیره مننه جی کال کولو. بهرحال د طلاق مسله ده، نو تاسو به د طلاق مسله په ریډیو باندې یا په موبایل فون باندې محل کوي، مطلب کوي د دې جواب، ځکه دا حساس مسله دی د پاره تاسو د یو مستند او په داسې عالم چې هغه با اعتماد وي، پر وقار وي، هغه سره تاسو کینې او بلکې چې د چا خپل مسله نو هغه د کینی د ستاله تر د زوی د تربور وغیره چې مسلې ته په خپل باندې مخ کېږي چې هغوی درته اووي نو بیا خیر د هغوی په اجازت باندې مخ کې شي، خو عالم ته چې کینی کم کس نو د هغه چې خپل مسلې په خپل دی ورته بیان کړي نو د خپل خولې یو شان خبرې د بل د خولې بل شاني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی څوک خبرې کوي؟ کومه جی بس یو الفاظ کې راځم تاسو په نور دغه کې دي دا اوس په خلاصه کې تاسو تعویض ډیر زیات شوی دی د غلطه یو کس څنګه خلکو ته وایي ټول پیسې راکړه چې نه څه لور کړه دا به څه ملون شي دا به تاسو ملون. نو تاسو څه ویل غواړئ زه څه ویم؟ تاسو څه ویل غواړئ چې هغه څه ویم ته څه وایې؟ لکه چې دا جایز دی که نه دی باندې دا ادنې دا هیڅ ګناهګار دی که نه دا کټ ګناهګار لکه څه کېږي تاسو په مسله زه پوه نه شم، لږ د سره کم راته ووایې نو ښه به مفتي صاحب دا ویل لکه دلته یو کس چې هغه وایي چې لکه د انجینر بل چا خوښوي که نه لکه اوس تاسو له مثال انجینر درکړي ماله نه خو خیر زه تاسو خبره وکړئ جی. حاجي جی نو هغې وایي چې لکه څومره ورځ کېره دا انجینر ته ورکړې را ده ما خوښه شوه تا ته به یې ما له دانه دانه پیسې را ده به له داسې تعویض وکړم چې دا به دې پرېږدي او دا به تا ته ملون او دا ناجیز عمل دی په دې دا پیرم د ایمان نم خلاصېږي داسې خبرې چې څوک کوي. ټیک د تاسو موبایل باندې باندې کې او تاسو وره داسې یو پیر یا داسې تعویضګر چې هغه د چا تیار شوی رشته وي او خوښه شوی وي، فیصله شوی وي یا نکاح شوی یا کویدن شوی او دغه پیر یا تعویضګري او بل ته وایي چې تا ته سره شنه باغونه ښیي او ورته وایي چې دا جینۍ به د هغه نه راخلاصه کړم او تا سره به مینه پیدا شي، دا بې ایمانه پیران دي او دغه تعویضګر دا بې ایمانه دي، دوکاندار دي او د پیسو په غرض باندې دا څیزونه کوي. د هغوی کار ستاسو کار که وشو که نه خو د هغه د پیسو کار وشو نو په تعویضونو باندې پیسې مه ورکوئ. صحیح پیر او صحیح تعویض والا سړی هغه چې هغه پیسو کې غرض نه ستا کار کې غرض او پیسې تا نه دومره ډېرې لي نو په تعویض باندې دا دروغ وایي چې دا دومره لکونه او زرګونه روپۍ راځي، دا دروغ وایي. تاسو مناسب مثال 500 1000 1200 2000 روپو پورې داسې کس د نه واخلي نو هغه څه دومره بده نه ده، هغې کې به خامخا څه د که مشکې په زعفرانو باندې څه لیکي نو هغه بېله خبره، خو دا دومره ډېر غټ تعویض چې درله لیکي نو دا پکې سره بندوي که دا پکې څه کوي، دا بې ایمانه دي، د تعویضګرو نه ځان وساتئ. السلام علیکم. هلو هلو زما په خیال د دوی आवाज نه راتلو. تاسو چې کلم کال کوئ نو مهرباني کوئ د دوو خبرو خیال ساتئ، بلکې د دوو نه د دریو خبرو خیال ساتئ. دغه وخت کې ګورئ چې ستاسو موبایل سیګنل فل دی یا فل نه دی. نمبر 2 تاسو ګورئ چې ستاسو بیلنس برابر دی که نه، او نمبر 3 ګورئ د موبایل سرخوړلی دی سکرین ته چې تاسو کال ریسیو شوی دی که نه. اکثر بنده په نورو خبرو سوچونو کې او موبایل ته نه ګوري. موږ ته دې ځای نه سلام کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خورې څه به ویل غواړئ؟ د سهار لمونځ په څه ډول قضا کیږي؟ تاسو د کوم ځای یې؟ د چارسده. چارسده کې د سهار لمونځ 20 منټه د پاسه په 5 بجې قضا کیږي. حاجي سهار مې امي 5 بجې لمونځ کړو نو بیا مې زړه کې شک و. نه 5 بجې چې څوک لمونځ وکړي کېږي ښه. نن سبا د چارسدې خبره کوم. الله هم خوشحاله که. وعلیکم السلام. داسې تپوس کوئ چې هغې کې د همیشه لپاره جواب درکړم. دا اوس ته جواب مې درکړم دا نن ورځې دی او د سبا ورځې نه دی، ځکه سبا به یو منټ یا مخکې یا به وروستې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. څوک خبره کوي د کوم ځای نه؟ ښه جي څه به ویل غواړئ؟ د څه متعلق؟ تعویضونو که نه چې تعویض جینۍ مې خوښه ده او بل لا نو داسې دی زمونږ په تفریح علاقه کې یو پیر صاحب د ډېر مشهور دی جی نه عالم هغه ټول د ناجیزه کارونه کوي ټول
جی او ټول د ناکي ګان ولا کی او خو سره نه تعلق خپل څه ډیر زیات خو سره ساتي جی دا ټول جایز دي داسې پیرو چې هغه بدعملی نوم پې د پیر پورې نو د تر پیر نوم هم نه دی ویل پکار پاک نوم پې شرمېږي داسې بدعمله ډاکو سړی چې هغه تعویزګر وي او هغه بدعملی او د ښځو عزت نیلام کوي او پیسو سره کاری نو داسې سړی بې ایمانه دی دله تلل نه دي پکار جی دغه خبر سره خو عزت سره او پیسې سره بل کار مونږ نشته او دوه نشته دا زمونږ د دې تورسرو زنانو زمونږ د دې خویندو غلطي ده چې داسې ناپاکه پلیت انسان لذي دا د زنانم غلطۍ کوي دنیا خزي او 500 خو سره غیر ناجایز کارګانی کړی استغفر الله الله دې رحم وکړي خورې پرسنل میټر برچا نه چیړو بهر حال دا عام نه دا د خور سره ته ورول شي زیات دي زیات رشي ورته دا ور چې مونږ شي دي الله دې رحم وکړي تاسو आवाज ټول وره ټیک ده ډیر مننه جی وعلیکم السلام که تاسو یادې نو مام دا خبره کړې وه چې را داسې تعویض چې هغه جایز وي نو هغه به زه تاسو له وکم خو زه ستړی شوم په دې خبرو باندې ځکه چې هغه خبرې ما طرف ته راځي چې هغه ناجایزه وي او دا خلک مال راوړي چې دا را لوکه ده زه نه څه دوکاندار او نه څه تعویزګر یم او په دې باندې زه ډیر زیات خفه شم چې کم خلک داسې تعویزونه کوي چې د دوو کسو ترمنځ روغه ختمي او داسې تعویز کوي چې بیمانه د هغې خلکو منځ کې ناجایزه تعلقات پې جوړ شي نو داسې تعویزونو نه ځان ساتل پکار دی دې سره د انسان ایمان بربادېږي کمې زنانه چې داسې تعویز د پاره ځي چې د دوه کسو اختلاف پې راولي نو دا زنانه چې د کور نه ووتې نو دوی به له هغه تعویزګر له رسېدلي نه چې د دوی نه به ایمان تلي نیم کفر دی او چې واپس کور ته راغلی نو پوره کافره کور ته راغله که دا زنانه واده شوي نو خاوندم د دې نه جدا شو د دې ښځې په دې تعویز په دې ناجیزه تعویز پسې تلو دپاره چې دا ښځه ووته نو د دې او د خاوند ترمنځه نکاح ماته شوه ځکه چې کومه ښځه کافره شي نو د دې او د خاوند ترمنځه رشته ماتېږي نو تاسو ناجایزه تعویزونو پسې مه ګرځئ زه دې زنانو ته ځکه تلقین او تاکید سره دا ویم چې زما په خبره تاسو عمل کوئ ماته پته ده او هغه پلیت خلک بیمانه خلک کم چې دا بدعملي کوي او د تعویز په جامه باندې او د تعویز په نوم باندې ښځې دوکه کوي د زنانو عزت سره لوبې کوي نه دغه خلک بیمانه دي او دغه خراب خلک دي د دې خلکو په خدمت کې ما دا عرض نه دی کړی ځکه هغوی زما نه مني هغوی خپلو پیسو سره کار دی هغوی خپلې دوکاندارۍ سره او خپل هوس سره کار دی نور د چا کار کیږي که نه خو د هغه دغه ناروا عملونه کیږي پوره کیږي نو دا خواهشات وله مه پوره کوئ تاسو ورله مه د چا په دکان چې ډیر رشي نو دا د دکاندار کې کار نه وي رش پاغه نه دی رش د خلکو جوړ کړی دی تاسو د دکان دړې وړې کوئ نو پسې ټوپک او تماچه مه راخلئ تاسو د لمزې بایکاټ وسره وکړئ یو خراب تعویزګر بیمانه سړي لمزې نو د هغه دکان به په خپله شاړ شي هغه به بیا الله پاک ته په خپله توبهګار شي توبه به وباسي او چې تاسو پې داسې غو جوړ کړي داسې رشم پې جوړ کړي نو خامخا به هغه بیا تاسو نه مختلف مطالبات کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه جاوید خبرې کوم زنګلینه جی وروره څه به ویل غواړئ داسې نو تېره ورځ مونږ هغه تلي د اټک ته جی او هلته مونږ بعض ملګرو د سفر مونځ وکړو بعضې د سفر ونه کړه دلته راغلو کلي کې دوباره وکړو تاسو د کوم ځای نه تللی وی د زنګلینه بډبیرې نه بډبیر او د اټک ترمنځ مزل خو ما ته نه معلوم صحیح ده ته نو ما نه بډبیر لیدلی او اټک ته یو ځل تللی وم د رنګ روډ نه چې رامخکې لیدل چې بډبیره ده چې تاسو نه یې ګرځېدلي زه نه یم تللی بډبیرې ته خو بهرحال که 78 کیلومیټر فاصله وي که نه نو تاسو بیا مسافر یې هلته چې تللی یې نو پوره مونځ به نه کوئ مسافر یې سفرانه مونځ به کوئ او جی یار تاسو پروګرام ریګولر کړو خو به نه زمونږ پروګرام صرف زیارت په زیارتي زیاتی نه وي که تاسو ریګولر اورېدل غواړئ نو بیا یوټیوب کې دین او دنیا سرچ کړئ نو په هغې کې ریګولر اورئ بیا
ځکه ډېر علما کرام خو دا ریګولر پروګرامونه کوي نو ډېره پیدا عوامو ته حاصلېږي. بالکل جی خو بس زما خپله مجبورې وي او ټایم هم را سره کمی وي د دې په وجه باندې صرف زیارت په زیارتي. ډېره مننه جی. دوی یو سوال وکړ که دوی ریډیو اوري نو دوی خو په نورو خبرو شو خو زما ذهن کې خبره تاوېده. دوی وایي چې زما بعضې ملګرو هلته صفرانه مونځ قصر نیم وکړو او بعضې ملګرو دلته کلي ته راغلل او پوره هغه قضا مونځ یې دلته پوره وکړو. نو هغه ملګرو هم دغه قضا مونځ که کو چارسده کې یا خپل وطن ته راغلي نو هم پوره پې نه دی لازم. دوی به بیا هم هغه صفرانه مونځ کوي ځکه کوم مونځ چې څنګه واجب شي هم هغسې به کوي. نو دوی باندې صفرانه 2 رکعاته څلور رکعاته مونځ په دوی 2 رکعاته واجبو، یعنی ماسپښین 4 رکعاتي دوی ته معاف شوي دي، د 4 نه 2 شوي دي او دوی هغه قضا کړي چې دی کلي ته راشي نو دنه 2 رکعاته قضا شوي دي، دی به دغه 2 رکعاته صفرانه قضا مونځ کوي. زمونږ د پروګرام ټایم سر ته رسېدلی دی، تقریبا بس دغه 3 منټه باقي پاتې دي. په دې کې به زه تاسو نه رخصت مخلم او یو کال بم اخیری اخلم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم د پیښور نه جی وروره څه به ویل غواړئ؟ یاره جی تاسو نه تاسو پوره څه تاسو هم بیان دي د خان په سره کنه زموږ جی دا یو انسان تر خپل په دې ځانه ته پور وای نه یا د دې ریسپیکټ یو نارینه پردې زنانه ته خور اوي او پدې کې پزړه کې دا خبره چې لکه څنګه په کور کې ناستې خويندې دي اوم هغه شانې غني نو رشته یې ټیک د چې دا خور شوا، خو د دې دا مطلب نشو چې بیا به الیکس الیک او ناسته ولاړ او راشه درشه بکای. ټیک دا تر مطلب ستر بکای ستر بوي د خلې خور د خپل مور نه پیدا خور کیږي نه. ډیره مننه جی، الله خوشاله کا. السلام علیکم. زموږ د پروګرام ټایم سر ته رسیدلی دی او زما خور د هغه دعا غواړي الله پاک دی ولا خیر برکت ورکړي او بل افیر چې راغلی و زما په خیال د انیرم شو ګلاله خور د 400 نه هغه پروګرام اوریده. زه تاسو د ټولو شکر گزار یم او الله پاک نه دعا غواړم چې الله پاک ټول له اجر او ثواب ورکړي. زه به تاسو نه اجازه اخلم، راتلونکي زیارت پورې تاسو خپل رور سلیمان شاه لور کې اجازه د لوی الله په امان.